نن د روژې مبارکه لومړنۍ ورځ وه او زما یو پیغام دی او هغه دا دی چې څومره زمونږ د شوګر مریضان دي ملګري دي هغه کوشش دا وکړي چې ډېر زیات خوراک ونه کوي د روژې ماتي په وخت کې ځکه چې هغه زمونږ د شوګر د زیاتېدو باعث کیدی شي ستاسو هغه دوايانې څنګه چې ما په مخکینو ویډیوګانو کې تاسو ته د دوايانو طریقې وښولې چې څنګه طریقې سره به خپله دوایي د روژې په دوران کې استعمالوئ هغه باندې عمل وکړئ یو دوه خبرې نور یاد وساتئ ګورئ د روژې دا مبارکه میاشت چې کومه ده دا دې کې ډېر برکتونه الله پاک ایښي دي او دا سوال نه کوي چې الله پاک تاسو ته بغیر د دوايانو نه شفا کامله نصیب کړي او د هغې دپاره ضروري خبره چې کوم ده نو ګورئ هسې مونږ خوراک په دې میاشت کې کم کوو او د روژې دپاره چې څومره د شوګر دپاره څومره ریسرچ شوي دي نو هغه یې څه وایي نن سبا که څومره لکه اوس ډایبیټیز فیډریشن انټرنیشنل ډایبیټیز فیډریشن شو د امریکا